ستا څه مطلب دی چې په دې امت کې عالم خر دی؟ ته څنګه چې عالم خنزیر دی؟ ته د پیغمبر وارث د خر دی؟ ظالمه! څومره ظلم دی وکړه. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د خنزیر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړو. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د خر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د سپي تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د یو ډمې جسم سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. خلک الکان نه بیزوګان شادوګان د مشران نه به خنزیران جوړ شو. مخکې به په ګناه او په جرم سره ظاهر مسه کېده، خر خنزیر سپی به. دریم نمبر خبره او اسانه خبره او د دیوبند خبره هغه دا ده چې په دې امت کې په ګناه او په جرم سره د چا نه خر خنزیر ځکه نه جوړېږي، دا زما د پیغمبر برکت دی. په دې امت کې دا مسله ځان سره نوٹ کړئ. په دې امت کې غلا سره، ډاکې سره، شرابو سره چې څوک ګناه وکړي د چا ظاهر مسه کېږي نه. چې څوک ګناه وکړي په ګناه سره د چا نه خر خنزیر سپی جوړېږي. مخکې به چا ګناه وکړه په دروازه به یې لیکلې وه، مخکې به چا ګناه وکړه ظاهر به یې مسه شه. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم بالسبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. د الکان نه بیزوګان شادوګان د مشران نه به خنزیران جوړ شو. مخکې به په ګناه او په جرم سره ظاهر مسه کېده، خر خنزیر سپی به جوړېده. اوس نه جوړېږي. زه درې خبرې کوم. یو وجه خو دا ده ځکه نه جوړېږي کنتم خیر امت، دا د دې امت عظمت دی. خدا خبره کمزوري ده. دویم نمبر دا ځکه چې دا زما د پیغمبر معجزه ده. او دریم نمبر خبره او اسانه خبره او د دیوبند خبره هغه دا ده چې په دې امت کې په ګناه او په جرم سره د چا نه خر خنزیر ځکه نه جوړېږي، دا زما د پیغمبر برکت دی. ها شرابي نه په شرابو سره خر خنزیر جوړېږي. ای جی صاحب څومره ظلم دی چې شرابي نه خنزیر نه جوړېږي، د ډاکو نه سپی نه جوړېږي په ګناه سره. ظالمه! څومره ظلم دی وکړه. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د خنزیر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړو. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د خر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د سپي تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. تا د عالم د تصویر نه سر کټ کړ، د یو ډمې جسم سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ. خلک کوي که نه کوي؟ تا سره ثبوتونه شته که نشته؟ شته که نشته؟ ستا څه مطلب دی چې په دې امت کې عالم خر دی؟ ته څنګه چې عالم خنزیر دی؟ ته د پیغمبر وارث د خر دی؟ واوره! د عالم په ادب کې بخښنه ده. د عالم په ادب کې شیخ سری سقطي وفات شو. چا خوب کې ولیده ما فعل الله بک، الله دا سره څه وکړه؟ سري وي الله تعالی ځان ته ودرېد. او سري ای بوډا بخم دې خو په یو نیکۍ دې بخم. په څه دې بخم؟ وی توجه مې حجونو عمرو صدقات او خیراتونو چې ربت ما په څه بخي؟ وی الله تعالی فرمایل سري په داسې نیکۍ دې بخمه چې فرشتو ته هم پته نشته. رب په څه مې بخي؟ رب کائناتو فرمایل سري ته د نیر په غاړه کېناستې، تا اودس چاردام کو او بلاندې ښکته بایدې ښکته امام احمد رحمت الله علیه ناستو. امام احمد اودس کو، ستا زړه کې رال چې زما اودس واله اوبه عالم دین طرف ته بهیږي. دا خلاف ادب دی، خلاف مروت دی، خلاف اخلاق دی. شیخ سري د امام احمد د ادب د وجه هلته نه پورته شوې، ښکته لاړې، امام احمد بره پاتې شو. شیخ سري تا د یو عالم قدر وکړه، زه به ستا قدر کومه. تا د یو عالم احترام وکړه، زه به ستا احترام کومه. تا د یو عالم ادب وکړه، زه به ستا ادب کومه. شیخ سري امام احمد د ادب د وجه مې ستا بخښنه وکړه. وای د عالم په ادب کې بخښنه، د عالم په ادب کې. او زمونږ د ټولو مسلمانانو پہچان جماعت نه دی، تنظیم نه دی، پارټي نه ده. د مسلمانانو پہچان کلمه طیبه ده. پہچان دا راته وایي خفه کېږې ما. دا د مولیانو پارټۍ والا صرف مسلمانان دي که دا نورو پارټو والم دي؟ دي که نه دي وایه که نه؟ زمونږ پہچان کلمه ده، پہچان. او الله قرآن کې فرمایي کنتم خیر امت
خیر امتین ویلی اجی صاحب دا یې نه دي ویلي خیر جماعتین دا یو جماعت غوره دی خیر تنظیمین په مسلمانانو کې یو تنظیم غوره دی یو پارټي غوره ده نه جی نه نه چې چا هم کلمه ویلو مسلمان دی ټول امت غوره دی وایا ټول امت ما شپږ کاله ممون ایجنسۍ کې تیر کړي جانبین نه قتلونه وشو څه وشو چې قتلونه وشو ټول روغې ته تیار شو یو ملک صاحب روغه نه کوله قیمتي خبره چې روغه یې نه کوله څلور پنځه مشران زه لاړم ما متکلم به ځم مشران ته تاسو تسبیح او ذکر کوئ چې موږ لاړو ملک صاحب په هغې کې مشین پروت دی یک غلنې ناوګې میچنې پنډیالک هغه ملک صاحب اوس وفات دی نوم یې درته نه اخلم چې موږ لاړو ما ملک صاحب پښتانه وایي چې دوه کسان دله په جرګه کې راشي درېم ورسره څوکي د جرګې والا مخ کول د چا مخ کول دي ما ملک صاحب الله قرآن کې فرمایي وصلح خیر روغه کې خیر دی روغه کې چې روغه کې خیر دی د دشمنۍ به د الله رضا دپاره ختموي که نه به ختموي ما ته وایي چې د هغې ژبه زما زده نه شوه ما ته وایي بدل به اخلمه موږ عمر مدرسو کې ډېر که په بدل نه پوهېږو ما یې چې روغه نه کې ما ته وایي یو پکې غځومه چې دا غځومه څه ته وایي ما وی روغه نه کې ما ته وایي وینه مې ګرمه ده ما په کاغذ ولیکل لا اله الا الله محمد رسول الله که چه دیوالونه د حجرې ما کلمې والا کاغذ په دیوالو لګو ما ملک صاحب راپاسه ته چې دا بدل اخلي نه بدل دپاره شیش پکار دی نښه پکار ده زما مخکې په دې کاغذ ډز وکړه ګزار وکړه چې ما ته پته ولګي چې شیشناکې که نه نښه دې برابر ده که نه هسې نه د یو په ځای بل څوک ولي یو روغه شوې نه ده بیا به بلې پسې ګرځي ما یې پاسه وکړه ګزار ستا پښتو زه ګورم ستا غیرت پښتونه وکړه ګزار په کاغذ کلمه وه وایي په کاغذ یو سړي ته په حجره کې داسې خبرې کول اسان کار دی که ګران کار دی دا جرت علماو ته قرآن ښودلی دی ما یې وکړه ګزار ته ډېر غیرتي ستا وینه ګرمه ده مشین یې په جولۍ کې پروت خپل هم یارېدم نه چېرته ماته یې رانیږ نه کړي چې په کاغذ یې کلمه ولیده دا خبره ولیکئ پاکستان که پښتانه که هر څنګه ولې نه دي الله ټولو پښتنو ته د ایمان دولت نصیب کړي ما وی وکړه ګزار چې په کاغذ یې کلمه ولیده ما ته یې مفتي صاحب ولې کافر کې میسو مشران ته مې اوس پکې دله لار جوړه کړه ما ملک صاحب چې په کاغذ کلمه ده په هغې ډز نه کوې چې په کاغذ کلمه ده هغه شوټکې نه په کاغذ چې کلمه ده په هغې ګزار نه کوې لیکن ته چې چا پسې تماچه ګرځې ته چې چا پسې ټوپک ګرځې ته چې چا پسې مشین ګرځې ته چې چا نه بدل اخلې ولې د هغه په زړه کې کلمه نشته په کاغذ چې کلمه ده پښتونه ته په کاغذ کلمه ده ډز نه کوې کوم مسلمان باندې چې ګزار کوې زړه کې کلمه شته که نشته شته که نشته سړی داسې ټنډه شي یخ شي را پرېوت زه خو به پوه شم کرامت خو د اولیاو حق دی د منکرینو په ایمان کې شک دی زه پې پوه شم ما ته ملک صاحب بدل اخلي ما ته وایي نه ویم یو پکې غذاوي ما ته وایي نه ویم وینه دې ګرمه ده ما ته وایي نه ویم روغه کې وایي او الله روغه وکړه وای زمون پہچان کلمه ده پہچان مولانا الیاس رحمت الله علیه ملفوظات کې لیکلي په ځمکه چې کاغذ پروتي او په کاغذ کلمه لیکلي مون کلمه والا کاغذ اس کو اٹھاتے ہیں چومتے ہیں سره سره لګو پسر ایکدو ها په کاغذ چې کلمه ده دا غي تعظیم کو احترام کو ادب کو نو که مسلمان ګناهګار ولې نه ګناهونو کې لپت ولې نه چرسي پوډري ولې نه که د مسلمان تعلق په دې حاضر مجمع کې هر پاټه سره ولې نه پسره کې کلمه ده کلمه د وجه د هر مسلمان قدر وکړو د هر مسلمان قدر وکړو ما د محبت پیغام راوړیو ما د اجتماعیت پیغام راوړیو ما د مینې پیغام راوړیو دشمنی به ختمو به په دا خبرو باندې اکتفا کوم رب کریم دا اجتماع خپل دربار عالیه کې قبول منظور کړي او په دې خبرو باندې اجازت غواړم نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان